والمضلة ما دام الملوان، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أخيار الأنام، وخصوصا على حبر القمقام والبحر الزاخر الطمطام أبي حنيفة النعمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. زما محترمو مشرانو دوستانو او قابل احترام میندو خويندو، ستاسو روان دي د زیارت پروز پدې ټیم د قرآن حدیث او فقهي مسائلو درس کیږي او تاسو یې شوق او ذوق سره اورئ. زما محترمو منګه چې کومه موضوع شروع کړې وه په هغې موضوع باندې تقریبا 3 بیانات وشو. که یو کس دا وغواړي چې د قرآن او د حدیث خلاصه څه ده، د شریعت خلاصه څه ده، د دین خلاصه څه ده، د اسلام خلاصه څه ده، نبی علیہ السلام سره وړي دي، اسلام څه شی دی، د قرآن حدیث خلاصه لب لباب نه چھوڑ دا څه دی. زه پورا شریعت باندې چلیدل غواړم، نو زه پس او په کومو خبرو عمل کوم، نو په آسان انداز کې مختصراً د ټول دین انټروډکشن تعارف چې زنګ مخې ته راشي. زما محترمو نو په دې موضوع باندې بیان جاری او تاسو تفصیلی بیان اورید. نن بس تاسو روان دی په معاشرت باندې بیان کیږي. معاشرت رهن سهن، ولاړه ناستا، خوراک سکاک، تعلقات، په دې موضوع باندې با ستاسو وړاندې بیان کیږي او اسلامی ریاست بسنګي په دې باندې با څنګه من عمل کو او دا بسنګي د پرس پرنسپلز، اصول، ضوابط، اخلاقیات، اټیکیټس دي. په دې باندې با ستاسو وړاندې نن بیان کیږي. زما محترمو
په معاشرت کې سره ازي رهن سهن کې په معاشرت باندې بیان دی درستنی درې بیاناتو خلاصه به هم بیانوم او ټاپک دی موضوع ده د ټول شریعت خلاصه او دلیل دی د پاره یا ای الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه دا ریفرنس ته چې اے مسلمانانو پورا په پورا دین کې داخل شه تو حال دی یوز الحال دلته پورا دین کې به داخل شه خپل هم پورا په دین او دین بم پورا وي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه بلکې یو حال د یوز الحال دی نو هغه کې تاسو داخل شه تاسو هم پورا دین بم پورا زما محترم الله اکبر لہذا د شریعت خلاصه چې دا سلور خبره یا پنځه خبره نه دي چې ماشوم پیدا شو په وخت کې بانګ اوس مړ شو نو جنازه اوس لوی شو نو نکاح او دس او غسل او ماشوم سنت کول نه بلکې د شریعت لب لباب نچوړ خلاصه هغه شپږ خبرې دي کله زم پنځه دي معاشرت معیشت یو ځای کما او کله ویم چې شپږ خبرې دي معاشرت او معیشت جدا کم اوس په همیشه دغه ویم چې شپږ خبرې دي ځکه چې دا هر یو احکام جدا جدا دي لہذا نن به خبره اگر چې مونږه په اخلاقیات او فلاحی ریاست پسند گئی حکومت پسند گئی دا هغې څه ذمہ داری دي پرنسپلز دي اصول دي اخلاقیات دي اټیکیټس دي حکومت پسند چلیږي نو په دې موضوع بس تاسو وړاندې بیان کوم خو چې کوم بیان شوی دی د هغې خلاصه لب لباب او نچوړ بیانوم نو د خپل دوه ټاپکس چې کوم پاتې دي د یو ټاپک کې هغه بیانوم هغې کې ړومبۍ خبره چې وه نو خپل عقیده ټیک کې په دې به لږ بیان وکړو بیا ایمانیات ډي پی سی بنیاد او دویم عبادت نماز روزه حج زکات دریم معیشت کاروبار سلورم معاشرت رهن سهن ولا ناس تعلقات پنځم معیشت معاملات اخلاقیات او شپږم فلاحی دینی ریاست دا شپږ خبرې چې دي دا د شریعت خلاصه ده شریعت د سرسومو نوم نه ده د سرواجونو نوم نه ده اسلام چې ده دا مکمل ضابطه حیات ده زنګ سټنډرډ ده سټنډرډ معیار دستور دا زموږ دی الحمدلله نو پاغي باندې عمل کو پاغي کې په معاشرت باندې خبره ترازو خو په ایمانیاتو کې عقیده کې ډي پی سی په دې نبی له سلام 14 کاله مهنت کړې ده 14 کاله مهنت کړې صرف په عقیده دلته یو نقطه د تعلیم یافته میل فیمیل ټیچرز علما سکالرز د پاره دا ګوره چې نبی رسول الله راغی کنه نو سلويخ کاله د شریعت نه چپ ده په خلکو کې خپل اعتماد پیدا کړ یو کس هغه لیډر جوړ دی چې دا هغه ماضی بيداغي داغدار لمنی نی غلطیر چا کی بیا به ګورو چې اوس پکې غلطی شته که توبه وباسله نو دا غزور دی ګناونه کوي او محکم کوي توبه وباسله دا هغه جون ته به ګورو چې قرآن او سنت مطابق دی کنه نومبه نبی علیہ السلام سلويخ کاله داسې جون تیر که چې د خلکو په اعتماد پیدا شو ټول امانتونه به نبی علیہ السلام سره کې خودل داسې اعتماد چې دغه پیدا شو الله اکبر او چې چا کې سونم اخلاقیاتی خصفاتی اټیکیټس نو
که دوه ایټیکیټس اخلاقیات چا کې پیدا شو، رښتیا ویل او د امانت خیال ساتل، نو دغه ټول صفات ایټیکیټس اخلاقیات موجود دي. نمبر 1 رښتیا ویل، دروغ نه. او دویم نه به وایو، بچو تربیت بند کوو. او دویم الصدق ينجي والكذب يهلك، رښتیا نجات ورکون کې دی او دروغ هلاک کول کوي. په خبره پوه شو؟ الله اکبر. نبی علیہ السلام ټول جن سلویخ کالا دو تمغه وته ولګي دي غټه غټه، صادق اور امین. او دشمنانو وي والفضل ما شهدت به الاعداء، چې دا واقعي رښتونه پیغمبر دی او رښتیا به دی وي. نبی علیہ السلام چې مدینه ته لړو سوار لسره دی په لار ولګي دي، ډیر خلک ملاقات لراتل. یهودی عالم ملاقات لراغه عبد الله ابن سلام، the first impression is the last impression. وليس هذا الوجه وجه كذاب، دا مخ چې دی کنه دروغجن کس مخ نه دی. څوک چې دروغ وي دا خبرو کې او انداز رفتار گفتار کې فرق. لومبه چې دی نبی علیہ السلام لاره خراب ده، پول خراب دی، زمکه خراب ده، دا چل نور د چا چلیږي او پیسہ چا چلیږي، جنډه کما جوړ کو دا فلانه فلان، دا اسنا د خلکو تربیت او خپل ځان اعتماد په خلکو کې پیدا کړ. الله اکبر. او دویم نبی علیہ السلام ټول توجه چې دا هغه څه ته وکړه، عقاید. دیار لسکاله د عقیدې مهنت شو، روزه، حج، زکات، کافر سره جنگیدل او بانگ، وړو کې اختر لوی اختر، قربانی، شراب حرمت، پرده، دا ټول احکام لس کاله کې راغلي. نو دماغی تربیت، ذهنی تربیت، دل کی تربیت په دې ټول کارو جماعت تیار کو. کټن حالاتو کې، سخت حالاتو کې او تکلیفونه برداشت کړو. نو دا دین سو کار کوي یو تحریک اوچتای دینی دې پر ووٹ نوٹ سیٹ چندا دی ضرورت نہیں. نبی علیہ السلام دا کار نه کړي 53-54 سال پورې، دا کار نه کړي 53-54 سال پورې، بلکې لومبه کار شروع کو دعوت. او ټول قصې تاسو ته معلومي، زه خبره کوم چې نوي او تاسو ته معلومه نه یو خاص نقطې عالمان تاسو ته سوي ماشاءالله تاسو ته معلوم دي مسلمانان یې نقطې خبره ته کوم خاص. نو بیا نبی علیہ السلام سټیټ الته مدینه منوره ته چراغه، بیا چې کله کافرانو بشارت کو داغه د پاره ملګرو به امداد کو او د دین د پاره جمعات اصحاب الصفه به کې به کوم سټوډنټس اسلامیک سټوډنټس سبق په وداغي خرچه جمعات او کافر بچ شرارتو کو او مسلمانانو ته تکلیف ورکو. حکم راغی د غزا ناغه د پاره فنڈنگ هیو بلا خبر 54 سال اس فنڈنگ نا حتی الامکان اعتماد تربیت وهل ټکول خوړل برداشت کول صبر تربیت شو. دا نقطه وا په دې نقطه ځان پوهیږي. بهرحال نو ایمانیات عقیده دې پر سونه مهنت شوی تاسو ته مو دي کې یو توحید دی، یو رسالت دی، یو قیامت دی. توحید دا الله احکام ومنه، رسالت د نبی علیہ السلام رسالت ومنه چې دا غنه پس بل نبی پیغمبر بن راځي. دولس برازي دروغجن دجالان کذابان يزعم دولسنا ديرش سيأتي من بعدي 30 كذابون دجالون يزعم كلهم هر یو بداوی جز نبی خو اب دجالی دروغجن بي. بہرحال عقیدہ ایمانیات اللہ اکبر، توحید اللہ یومن، رسالت د نبی علیہ السلام د طریقو مطابق د الله احکام ادا کې چې خپل سوچ باندې یو نیک کار کوي هغه بدعتي،
د ثواب په نیت نه چې نبی علیہ السلام کم کار کړي. بانګ ښه کار دی په اختر کې چې اوه بانګ څه کنزل خو نه دي، خو دا ښه کار هم بد کار دی ځکه چې نبی علیہ السلام ټول جون د اختر مونږ ورکړی دی خو بانګ او اقامت نه دی کړی. نو تاسو هم په آرام کښېنئ. د ماښام ته 4 رکعاته شروع کې فرض 4 رکعات نبی علیہ السلام منې کړی هم نه ده او کارم ظاهري ښه ښکاري، خو که چا دا کار وکړه پکس کیدی شي کافر شي او په غلطۍ سره دې به سجده سهو کوي او دا دین وګڼي نو دین کې به اضافه نه کوي. امت کې تشدد پس پیدا کیږي. ویره اختلاف نه دی پکار، اتفاق پکار دی. نو کو توحید سنت باندې ټول رالل اتفاق راغی چې شرک راځي نوې فرقې جوړیږي، بدعت راځي نوې جماعتونه سکول اپ تھاٹ جوړیږي. زما محترم نو نمبر 1 عقیدہ پائے کہ توحید رسالت قیامت تیاریوں کے مرگ را روان دے، قیامت را روان دے. الا یا ساکن القصر المعلی، اے اونچی بلڈنگوں میں رہنے والے، ستدفن عن قریب فی التراب، ان قریب تجھے مٹی میں دفن کیا جائے گا. لہو ملک ینادی کل یوم، اللہ کے لیے ایک فرشتہ ہے جو روزانہ آواز لگاتا ہے. گویا کہ ابو العتاہیہ کہتا ہے لطول الموت وبنور الخراب، اچھے گھر بناؤ خراب ہوں گے، بچے پیدا کرو ایک دن مریں گے. لام عاقبت کے لیے للخراب، عاقبت انجام یہی ہے کہ انہوں نے مرنا ہے اور ختم ہونا ہے. ټول به مړه کېږي، ټول به ځو، یوم نه پاتې کېږي. زما محترم نو دا شوه ایمان توحید باندې، رسالت، قیامت، تقدیر. ما ته ویلو بار بار مې ویلي دي او بیا اورئ. تقدیر دا دی چې الله رسول لیکلي دي. نو بیا موږ وحي ولې چې نه ګناه وشي الله لیکلي وو، د دې شل پرې ما جواب درکړ او بیا هم درکوم. ګوره الله دا نه دی لیکلی چې دی به بدکاري کړي. دا الله بنده الله دا لیکلي دي چې دا انسان به په خپل اختیار سره په خپل آینده څه کوي. دا الله لیکلي دي چې دا انسان به په خپل اختیار سره آینده څه کوي. دا الله لیکلي دي، دا الله لیکلي دي، دا الله لیکلي دي. موږ په خپل اختیار سره قتل کوو یا بدکاری کوو نو سزا ملوي. رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں. نو دا رزق مې آسمان کې لیکلی ده، خو موږ ته پته نشته چې آسمان کې څه لیکلي دي. موږ له الله اختیار راکړی، موږ به لاس ښکته کوو او نوړی به الو. چې نوړی مو واغېست او خېټې ته لاړه نو ګویا چې دا الله لیکلي. داسې مطلب دی زموږ په اختیار سره. رشتې دپاره منډې وو، ښځې دپاره تقدیر. کتابیں 313 313 کتابونه دي. المصنف نبراز شرع عقائد، المصنف لأبي بكر بن شيبة، شیخ البخاری. نو زما محترم 313 پدې کې اوچت 104 اوچت 4 کې اوچت محمد پاک کتاب قرآن فرشتے باغی ایمان. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. آخرت یروز مړکی ورسه به ختميږي، دا ټول ارسه به ختميږي. او دا جدید ساينس هم دا ویو. الله منتمخ کې ویلي ذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اسمان بوج لي اسمك به ختم شي، غرونه به سره دا وزن والوزي او بالکل دایره پشان بشي. دنی ہوئی روئی الله اکبر کالعهن المنفوش. داسې به والوزي. قیامت په موږ نه راځي، قیامت په پاسه په کافرانو او مشرکانو راځي. یو الله والا بني، قرآن بني، د قرآن حروف بني، تاسو بنائے. قیامت په چتم په تاسو نه راځي. ولې تاسو الله الله وایي، ذکر اللہ اللہ. مسلم شریف جب تک اللہ اللہ کا نام لینے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. مسلم شریف اللہ یادا مفعول دے دا فعل محذوف اتقوا اللہ. مولا علی قری مرقات کی فرمائی شرح مشکات کله چې یو داعی وي قیامت باندې راځي الله سے ډرو الله سے ډرو. نو دا شو ایمانیات. دویم عبادت منز روجہ حج زکات. شروع کی خبر دا ودس نو دا پاکے نا پاکے او دس په مزه مزه کوي، خلال کوي، مسواک کوي، شروع کې بسم الله وای. لا وضوء لمن لم يسمي. توضؤ بسم الله، بسم الله وای او دس کوي، ثواب ملو شي. او نیت کوي، نیت د زړه شی دی، په خپل نیت ضروری نه دی.
څلور رکعته فرض کوم وبصوم غد دم نشته نویت سنت الاعتکاف دم نشته تړو نیت کافی دی جمعه ته ځي پړه کې نیت وکړه مانځه دراله جنازه دراله اختر لراله بس الله اکبر ځکه چې لکه تا ته پته چې امام پسې ولاړم دوه رکعته کوم شپږ زائد تکبیر وایم دغه کافی دی یا په جبه سره نیت کول نه فرض دی نه واجب دی نه سنت دی الاشباء والنظائر علمګری کې لیکلي چې مستحب هم نه دی صرف جایز دی مستحب دا غي کس د پاره چې مستنو دريږي او شکی یره دا نیت وای منظر شروع کو شابه دا مطلب بهرحال نو عبادت پاکی نه پاکی دا یو اهم نقطه د تویم تعلیم یافته کسان غور سره وکړي د عالمان ته وبو درې صفات دي رنگ بو مزه رنگ بوی او مزه چې درېونه خرابي ته وبو رنگ بوی او مزه دا پشان د وړو بول دي بس دا په خپل نه پاکي او چې دوه پکې خرابي رنگ بو یا بو مزه یا مزه رنگ نو بیا په ګندګي وینځل شي ګندګي لګي ته په وینځل شي خو داس په نشه کول او چې یو صفت خرابي رنگ یا بو یا مزه نو دې داس کما تکلیف درنه کی خو دسم پکېږي او ګندا نجاست په هم وینځل شي بیا اوره کروڑونو روپو مسله ده وړه مسلې او پوي پینی عالمات علما په پوي ني دو بو درې صفات دي بچي رنگ بو مزه درېونه خراب دي د پشان د وړو بولو دي بس دوی خراب دي نجاست په وینځل شي خو داس په نشه کوله او یو خراب دي نو سکیما نجاست په وینځل شي او هغه او داس په هم کوله شي لکه پټرول تک سپین دي نجاست په وینځل شي خو او داس په نشه اوس پوښ په خبره باندې خجی مخکې زه دا خو د وبو مسله شو استنجا وضو غسل تیمم دا عبادتو کې راځي او غیر مقصوده نماز رضاح الزکات زکات په چاله ورکو چاله بنه ورکو رور خور تر ما ماسخر خوا خېدی له وړم به زکات ورکو اتو کسان له زکات نه ورکو اتو کسان له ته چې اچانه پیدا مور خپل رو داغي مور خپل ستانه چې څوک پیدا دي بچي و داغي بچي مالدار له بنه ورکو سید له بنه ورکو سلور خدا خاوند خو نشي ورکول شپږ او کافر له زکات نه ورکو او ماشوم باندې زکات نه کیږي نو د ماشوم په مال زکات شته که ماشوم کروڑپتی وي پاتې شو د پلار نه زکات په نه ورکوي چې بالي شي بیا بالا ورکوي دا مکلف نه دی چاله به زکات ورکو وړومبې اومې ورور خور تر ما ماسخر خوا چاله به نه ورکو اته کسان دي دلته یو اهم مسله ده دا اوره یو کسر شپږ تولې کالې د پیسې نشته په زکات نشته یو کسر یو توله کالې د خو سره سپین زر یا پیسې دي یو روپیا نه څنګه چې بشتي زور کې لیکلي دي یو روپیا باندې خو په خوا میخه کېده ځکه داسې لیکلي دي بلکې هغه پیسې په زرګونو کې تاله وته لګېدلي لاکر کې پرتې وي د قرض او د خرچې نه پاکې یو کس تنخواه 1 لاک ته 2 تولې سره زر دي خو هغه تنخواه لګي کور کې نو زکات پې نشته خو بیلې پرتې تاله وته والی بیا پې اله شته په 2 تولو زکات نشته چې ورسره پیسې نه وي او د زناورو زکات هم تا ته ما ویلو چې پسلو ګډو کې یو ګډه ده پسلو چیلو کې یو چیله ده خو الا ففي الصائمه زکات چې بار سریږي اکثر کال کو کور کې خوراک ورکې په لکونو زناور دي پای کې زکات نشته دیر شو میخو کې یو میخه ده یو کال چې سلويخي پای کې یو میخه ده خو 2 کال دغه د غواګانو حساب دی ول جاموسو کلب کرے میخه پشان د غواګانو نو غواګانو دغه حساب دی نو دغه د میخه مشو میخه په غوا باندې قیاس شو هدي قربانیم جایز ده ول جاموسو کلب کرے کما فل کنزه په خبره پوښو نو په دې کې زکات ده ففي الصائمه زکات دا قید ده صائمه بهرحال نو دا خبره زکات شو حج کې 3 فرایض دي او واجبات دي دایات کې ډېر غټ کورسونه چې د ناغه مکوي غټ کورسونه مکوي غټ کتابونه مګوري 3 فرایض 7 واجبات یاد کې زما په ویډیو د اردو پښتو کې غو غوړې بیا له عمره او حج لځي او کنه عمره کې حج کې دا شان راشي ها نیچه 3 فرایض 7 واجبات دا حج کې دي عمره کې سرور کار ضروری دي نمبر 1 حج احرام نیت پکې احرام باچې نیت پکې دویم سعی صفا مروه دریم طواف سرورم وخت کټ کو 2 3 وخت کټ کې دا کار مکو
ویښته نشي کټ کولی، ته به سر سره کټ کې د الله په لار کې د الله بنده، نو دا عبادت شو. بیا ورپسې شو معاملاتو باندې تفصیلی بیان ما کړی دی، تفصیلی رستنی بیان په معاملاتو شوی ای کې یو زراعت دی، چاله موږ ځمکه ورکوو چې ست کرے هغه کې به شپږ منه 10 منه راکې، دا حرام دي، دا حرام دي. او دا جایز دي چې ستا خوخه ده چې څه کرے، خو مال او متعین غنم یا جوار راکې، دا جایز دي. ښه عالمان دي ته ناجایز وایي، ته شوتل کرا مال به غنم راکې، خیر دی. چې ته څه کرے هغه کې او مال دون راکې، نو بیا ټیک نه دی. واما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به، دا مسلم شریف روایت ده. او زموږ فقه حنفی کې دغه ده. په خبره پوه شې بیا اوره په درېمه په څلورمه په برخه اخو جایز ده کنه. او چې پیسې تی الو ځمکه ورکو به هر فصلانه مال 10000 یا 2 لک روپۍ راکړي، دم جایز دي. او دا 15 منه غنم او 15 منه جوار الا حرام دي چې غنمو کری او ته غنم غواړي، هغه جوارو کړی بیا حرام دي. او هغه ته اختیار ورکړي چې اوګه کرے او که شوتل مال براکه 15 منه غنم، ناغه بیا بل شو. اما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به زراعت، دا معاملاتو کې راځي. کروندا دغه به عشر ورکو، او لسم سیب، لسم مرچکے، لسم نیمبو کو تاسو کر اونکه نیمبو نشو، لسم نیمبو بهر ورکو. ما اخرجت الارض ففيه العشر واتوا حقه يوم حصاده. دا لوډینګ خرچه وباسلی شو، دا هر کم یو شی چې تاو کړو او درې بداغي د لوډینګ خرچه موږ وباسلی شو. زراعت ومه تارس دغه مساقات هم راغی، باغ به ال خرڅه چې ګل نوي بلکې میوه جوړه شي وي، صرف اونې دي دا نشي خرڅوله چې دې اونو کې به ګل جوړیږي او بیا به پکې دغه جوړیږي میوه، نه میوه چې جوړ شي به خرڅول شي. نو مساقات چې سونه میوه کیږي، نو دا غي بیا درې قسمونه دي د مزارعت په شان ما ته وي. پیسې جایز دي، دي ته وي قراء الارض، دا بالاجماع جایز ده، الا عند ابن حزم هغه وی جایز نه ده. کاد قول ابن حزم خارقا للاجماع، ابن حزم اجماع شلول ده وی په دې قول باندې، ځکه چې پیسې جایز دي. قراء الارض دا جایز ده، او کرایه دکان دا جایز ده، خو بعد دې کې اختلاف کوي، هغه دا غي څه حیثیت نشته. الله اکبر. بهرحال نو یو پیسې دي، یو متعین معلوم سیز دی، او هغه ازمکه ولا اختیار ورکړي چې تسم کرے تا ته اختیار نه هم جایز دي. حواله ریفرنس مې درک. او بالثلث والربع نیمستانی مزما دوی سستا یو زما دا خو جایز ده عند الصاحبين. هو نفدي تصرف مكروه وي، حرام وته نه وي. والفتوى على قولهما للضروره هدايه. نو فرمای زراعت تفصیلی ما تاسو ته د دې حواله درکړې او په مسلې په دغه مساقاتم دغه د چلکا چا سره باغونه پنیمه کې یا پیسې وغیرہ ناغه بیل شه. اجاره لیزینګ د مونږ گاډي الو د بینک نه څه پیسې ورکو او څه لګي ورکو دي کې خو مونږ مالک شو. او یوي د اسلامي بانکونو والا لیزینګ کوي، اجاره چې ستانه کرایه لی او گاډي دا غي ده او ته پیسې خپل ډکاوه پوښ. نو په قسطونو چې شي ګران شي دا جایز دي، د قسطونو کاروبار جایز دی زما محترم. خو هغه جرمانه چې لګي هغه آرامه ده. توجه. وقد يزاد في الثمن لاجل الاجل، کبھی ٹائم کی دیری کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. ہدایہ وقد يزاد في الثمن لاجل الاجل. دا به زنګ ملګری دي نو مناله مغي وی چې دا درست نه ده، او دا ترمذی باب نقل کوي په دې باندې چې هغه کې د ممانعت راغله. جواب ممانعت د دې صورت ته چې دوه یو بل نه جدا شو او نه دا متعین شو چې دا
چې دا به په نقد دا سودا وشوه که په ادار وشوه تا متعین نشو او دی جدا شو نو دا ممانعت ترمذی کې په خبره پوه شو. باقي امام ترمذی چې په دې په نهي باندې باب تړل نو اخره کې لیکلي دي کنه چې ډېر علما کرام د دې جواز قائل دي. په هغه بیا تحفة الاحوذی کې عبدالرحمن مبارک پوری الحدیث غټ عالم کلام کړی دی تاسو وګورئ هغه کې مطلق عدم جواز نشته او هدايه حواله او ریفرنس خو ما درک وقد يزاد في الثمن لاجل الاجل کله کله قیمت کې اضافه وشي ولې چې هغه سړی او پیسې په مزه مزه وروسته ورکوي ډاون پیمنٹ ورکي منثلی پریمیمز بیا وروسته ورکوي نو دا چې دی نو دا جایز دی او چې هغه بیا سستی کړي دی په جرمانه لګي دا جرمانه حرامه ده بالاجماع عند الائمه الاربعه نو دا حرامه ده جرمانه اوس کو جرمانه په نه لګو نه هغه پیسې نه ورکوي اوس سوق سوال ساين اف انټروګیشن دې جواب دا دی چې جرمانه په لګو خیر ده دغه چې خلک پیسې نه ورکوي او بیا چې هغه پیسې برابر کینو اک پیسې بوله واپس ورکو کنه یا په اخري قسط کې هغه منها کو جرمانه لګول انتظامی امور تحت جائز ده. امام یوسف د دې اجازه ورکوي نه کې سلوري امامان حبس مال وی جائز ده وي نو بیا جرمانه خو کې خودل حرام دي دا بیان چې موږ ضبط کو دا حرام دي یا ډبل بیان ورکول دا حرام دي خو چې هغه حبس کې تا یو کسره یو پلاټ ته واغښتو کو واپس شنو دا بیان به ضبطي او که زه واپس کېږم نو ډبل بدر کوم دا خلک کوي ولیکي نو دې صورت داسې دی که دا نه لیکي نو خلک ګړبړ کوي چې بل خګا کو ته ور ملو شي ناغه پسې منډه کی موږ جرمانه حرامه ده او یقین حرامه ده نو بیا ډیر معاملات خراب شي. امام یوسف په قول فتوا ده چې دې د جرمانه کده لیکلو کې د حبس مال لپاره دا یو نقطه د علمي ډیره زیاته علمي ده خاص نقطه ده حبس مال لپاره چې دا لیکل وشي او دا جرمانه ته واغشتي شي یا ډبل ته واغشتي شي کابل کسرستو کیږي خو بیا به ولا واپس ورکوي رستو حبس مال دا یوسف قول له او دې باندې دلیل وكل قول بالقضاء تعلق قول ابي يوسف فيه ينتقى دا غدا 74 اشعار دي د شروقود پای کې دا یو ریفرنس حواله ما تاسو له درکړه نو بهرحال جرمانه اي ماربه پر نزدیک ناجائز ده. امام یوسف قاضي لہذا د قاضي ليس الخبر كالمعاينه لہذا دغه په دې قول عمل کولی شو په دې جرمانه سیستم کې خو پیسې بیا واپس کو دغه چې سکول کې جرمانه علي او ناغه دي علي وړه سبق له بیان راځي چې کال تیر شي اک جرمانه دی واپس کی یا دی ولا په انعام کې ول واپس سکول کې ملي مدرسو کې ملي دا ناجایز دي اک پیسې به واپس ورکوي زما محترم ناغي ته وی مالی جرمانه او حبس مال علمی خبرې دي مخکې تجید مخکې عاریت ده عاریت ودیعت عاریت تانه ما پلاس او غوخت ودیعت تاسو ما یو سیس کې خو لږ ټایم د پاره نو د دوه صورتونو پلاس والو یو اس بي والو کیسټ والو گاڑی والو موټر سایکل والو لږ سات د پاره او د خلکو نه او به خراب کو واپس ورکو یا واپس کو نه پلاس خو بالکل نه واپس کو سټکه بس پروت به لکه چې کار دې په کو واپس کا خیر سره وکړو ويمنعون الماعون دې کې لیکل دي کنه جلالین کې لیکل دي کنه ويمنعون الماعون دا ولول سنه مال ګلګه تیله سټک پلاس چا د نو غوتنه ورکه گاډه نو گاډه و پنچر کی بیا به درکی الکه ټیکه خوکا چې خراب ده کړه موټر سایکل و پنچر کی به درکی نو ټیکه کا بیره ولا کنه پټرول پکې واچو چانه د موټر سایکل واغشت چې زما کالج چوک ته مثلا مثال درکو دا غینه مخکې تل حرام دي دو کسان په ګرځول حرام دي کني دا غي هم اجازه ده او پکند کې ور وستل او یا مطلب چې په بریکر باندې تیز دا ګناه کبیره ده څوک په عمل کوي خکل او په عمل کو ار یو چې زما موټر سایکل بس په امن کې
او دا بل دا بس غلوم او تباکوم به غرقوم هغه شی ول بیا ټیک کا پټرول پکې واچو یو کس ته لګاډه درک د خو کړو نو چې واپس تراوس نو پټرول ته برابر کا دا کار خو کله ډیر وته واچو څوک په پوي ار یو بس بل یو کس د ټیشو پیپر پشان صفا کوي او ځان په صفا کوي د لوټي پشان او به ورځي ټول خلکو دا غال عمومي طور پر بس کار بدنوالي او ټیشو پیپر بده کی او بس بیا تپوس نشته ان لله فلانه سیاسی لیډر دی مثلا فلانه یو غټ عالم دی یره چا سره منډه تړل نه وي او چا له کار نه کوي او څوک برتی کوي نه وره بھائی هغه 200 کسان برتی کړو او هغه تنخواګانې ملي نو آیا نیمه تنخواه غل ور کوي اگر چې ورکول نشته دا به ګناي ور کوي گفت روړي بیا راځي تپوس کوي نو چې کوم 200 برتی کړو ناغي کوم تور وکړه چکر را لګي چې ځان سره یو درځن کې دی را په مخ کړی دا مشهور عالم او مشهور سیاسی لیډر بارا کې خبره کوم ناظم بارا کې خبره کوم ام ان ام پی سونه غي کارونه کی مثلا هر وخت خلاف خبره کوم نه خبره کوم ناغي او چې سره لکار بس کار نه کوي مړه پرې دا داسې خبره ورپسې کی اچاله چې کار کړي غي ته پوس کړي ای بیا راغلي دي ای کېله مالټي وروړي دي نه رشوت علی او بل خبره باغی تفصیلی بیان شوی ده خو خلک هم دا کار کوي کنه ار یو کس استعمالي پشان د ټیشو پیپر چې کارته والی به وغورځي ته پوسم نشته الله دې ته سمې نصیب وګرځي من لم یشکر الناس لم یشکر الله څوک چې د الله شکر نه د بنده شکر نه ادا کوي د انسان چې څوک سره خو کی هغه د الله شکر نشي ادا کوله او کنه چې کوم یو څه د چانواله سټکی یا موټر سایکل بیا ولا صحیح ورکه که خرابې پکې راغلی هغه ټیک کې پټرول پکې ولا واچوي پکندې مبوزه د الله نه ویریږي ګناه کارونه مکوي پردي حق مت دباوي پردي سیز واپس زر ورکه پردي حق ورکه امانت چا سره تا امانت کې خود نو امین سره امانت کړه او چې امانت واغشت اغیلم چې ای کې خیانت نه کوي که پیسې وي او استعمالي نه تاسو پکې قرض والی خلک ار یو کس د کمیټه یا کمیټي مې اچولې دربه کوم بیا ورکل نشته کمیټي له دړو شي هر یو کس دونه خلکو مانه پیسې وړي بس کمیټي دا ما ملګری دا او بیا ورکول نشته بیا ورپسې ګرځه قرض پہلے قند بعد میں جنگ زما محترمو په دې خبر ځان پوي کې چې قرض خو یو اخلې ما او چې اخلې نو بیا ورکوي په ټیم کنه او چې تاسو ته ورکول نشم نو ولې جنگ جوړه ولې شر جوړه ولې فساد جوړه ولې دا دوکه کې چې ورکول نشو دروغ چې کمیټي دو داس دی واسه ډیره غټه ګناه د قرض له ورکوي نه یو کس باندې ډیر قرضونو ځنکلی کې ډیر غټ دعوت وکړه دعوت کې څه ناستو مې هم د باندې ډیر قرض دی د فلاني دکان بیا ما یوازې کوم دا تا دعوت ولې کړې ویره بس د علماء دعوت کول پکاري ما ته دا غلط دی ته خپل قرض ادا کړه دوست په دې تا تقریبا 5,000 روپے ولګونه ته قرض د دکان لورکا اما لامه ته سره خطه قرضونه ورکه دکاندارانو له غریبان پریشان دي او کدي سره مړ شوي نه الله بده وبخي الا الدين السيف محاء للذنوب کدا الله په لار کې شهید شوي نو ټول ګناونه دي معاف شو خو الا الدين کچار باندې قرض دا معافي نشته صلوا على اخيكم نبی علیہ السلام په شروع زمانہ کې دا وي په داسې کس د جنازه نو کوم په خپل رو باندې جنازه کې په د قرض ولې نه دی ادا کړي یا وفا ولې نه پرېخي دې پیسې ولې نه دی پرېخي بیا نبی علیہ السلام غنیمت مال راغنه بیا به دا اعلان نکو بیا به چې وای معنا د قرض واخله الله اکبر امانت قرض وراثت رومبه با د مړي کفن دفن خرچه دا هغه د کل مال نه وباس من غیر تبذیر ولا تقتیر نه کمې نه زیاتې بیا قرض ادا کې بیا کاغه وصیت کړي غیر وارث د پاره اور کې که وارث د پاره وصیت کړي د وارث د پاره وصیت نشته الا ان تجيزه الورثه کټول وارثان وی راضی حاضر بالغ وي چې رضای نو بیا ولا ورکړي دا چا چې میراث کې حصہ ده مړ دغه د پاره وصیت په خپل جون کې نشي کوله په خبره پوښه کوي دا میراث کې خپل حصہ ده ان الله تعالی
اعطى لكل ذي حق حقه الا لا وصيه لوارث الا ان تجيزه الورثه او كما قال رواه البخاري. په خبره پوه شو ما محترمو. نو لومبي به دا درې کارو کې بیا به میراث تقسیموي په 12 کسانو کې. 12 کسان دي، اته خدي سرور سړي دي، سرور سړي په ټول مال قبضو کی او تو خود نه ورکي. بیا غي نه غواړي، زما خويند نه غواړي، زما لوريان نه غواړي، ته دوبه تر شه واپس تراشه او ته د غروړه یو درې سرور صادره یو لولو خور له صادر مروړو ګوره چې سجل د سره کوي واده شوی لورو واده شوی خور اغه له صادر مروړه او کور کې خدله صادر وروړه ملکې ده جنگ د سره کوي. نو زموږه څنګه پری دي د ننګ او د شرم دا یې خپل چې کوم حساب ورکه خپل حساب ورکه. 12 افراد ہیں، 4 مرد 8 عورتیں ہیں. اصلور مرد دا تو پس خزو باندې ټوله قبضه وکي او دا ګناه کوي. بیا غواړي نه ته ورکول نه غواړي ورکول ورکول پکار دي. بل یو مصیبت ورکه دا همیشه خدا خبره کو، خدا بل خبره نه کو. بل یو مصیبت اورې جی اکثر خاوندان به خزو تکینی چې وای د مور پلان خپل یې سره وړه، درونو خپل یې سره وړه، یا ځامن به تکینی چې د ماما نه یې سره وړه. نو جواب دا دی چې دا د خزې حق دی چې په آرام ناسته ده نو تاسو ټوپونه مه وهئ. نمبر 1. نمبر 2 که هغې په رضا سره ورکړې ده تاسو ولې ټوپونه وهئ؟ دا هم غلطه خبره ده که په رضا سره یې ورکړې ده. درېیمه خبره دا ده چې به ته خپل پلار ته ووایه چې زما ماما نه ته حصه غواړې، تا خپلې خور له څونه ورکړې ده، خپلې لور له یې څونه ورکړې ده. او که نه دا سړي به ټوپونه وي به زموږ د مور حصه راکې، زما د ښځې حصه راکې، تا ورکړې ده یا ته ورکې. او دا خلک کیسه نه ورکوي جي، یو طرف ته په نظر راځي او بل طرف ته په نظر نه راځي. دا خبره هم غلطه ده. ګوره خفه کېږئ به نه، حق خبره به کوو. تاسو نه ورکړې ده خپلې خور له او واده کړې لور له، موږ خو نه ده ورکړې. بیا دا ولوي چې خلک کیسه نه ورکوي او خلک ظلم زیاتې کوي. درېیمه خبره هم شته درېیمه خبره مصیبت او دا خبره خو وروسته واضحه شوه که نه. بله رشته به غواړي لکه نظر کو پرېږده ده. ګوره لا یزوجن الا من الاکفاء، دا حدیث چې برابرۍ کې رشته کوي. رواره دی د تره نه رشته نه غواړي، خوری دی د ماما نه رشته نه غواړي که دواړه برابر ني. ماما امریکې کې دنیا کور نه دي او خوری چې میټرک کې ترې پرې فیل شوی نه هلته رشته ولې غواړي؟ برابرۍ کې به رشته کوي. دا حدیث کې راغلي. هغه ښځه به د خپل خاوند قدر نه کوي چې اخواري یا بې تعلیمه وي. هغې MS کړی دی سایکالوجي کې، سوشالوجي کې، بوټني فزکس کې، اته میټرک کې فیل. دا کور به جوړ شي. یا هغه ډېره مالداره. ګوره برابرۍ کم الګ چې رشته کوي هغه خپل ځان په شان نیک کور او نیک جینې ګوري. دا مطلب ده. ډېر خورایانو ورونه د خپل ترنه او ماما نه خفه شي. دا معاشرتي مسله ده. یي ما لور نه کړو زه غریب یم، تا ته چا وی چې مالدار کړه ته رشته کوي؟ دا هم غلطه خبره ده. دا خو حدیث کې راغلی وی جی دا نه دی کول پکار وي مالدار لور کوي غریب له نه ور کوي. ټیک کوي کنه، مالدار او مالدار لور کوي، غریب به غریب لور کوي. بدل ته بل خبر هم ده. یو غریب جنې مالدار ته واده شي دا ټیک ده ښا، او غریب الک په مالدار جنې نه کوي. دا مسله ده. کوف چې دی په الک کې دی، الک په جنې نه اوچتي یا به سره برابرۍ. دا مسله ده. جنې او دا مسله نشته. ته په خبره پوه شو په مسلې باندې. جی زه غریبم ځکه مال را نه کنه چې یو څو شړکې مواله وي. تل ته ولې رشته غواړي چې ته غریب یې؟ خو بیا بله مسله رشته خو له ورکړه، خور له او ورور له، لکه د هغه زوی له رشته یې ورکړه، تره ولې رشته ورکړه، ماما ولې رشته ورکړه. ټیک ته که نه مینتونه یې کول که نه، ای غریب و که نه، دی مالداران و که نه، مال یې کیسه راکړې شاباش. نو تا رشته دې لپاره وغوښته یو زنګ مال ته غلې. دا هم غلطه خبره ده. شریعت تا ته وایي چې برابرۍ وکړه. مال به غواړو، خپل حصه به جایداد کې غواړو، خو دا ګړبړوم نه دي پکار. دا ما یو اهم نقطه بیان کړه زما محترمو. لا یزوجن الا من الاکفاء، رشته او برابرۍ کې کېږي. زه غریب یم مال رشته را نه کړه، هلکه تا مالدار که رشته لېږله ولې؟ ګوره دا بعض وخت کې سړی غوسه شي او غوسه ټیکي او دې کې ستاسو فایده ده چې تاسو پوه شئ. دلته یو بله خبره هم ده، یو بله دلته یو نقطه هم ده
دا بعضې الکان راځي ډېر ماله دا لفتا کې 40 مفتیان کینی په زرګونو فتوا زموږ دا لفتا ټوله پاکستان کې نه دنیا کې ګرمه ده ګوره 120 جلدونه فتاوی وشو الحمدلله زموږ دا لفتا ښه مضبوطه ګرمه ير وخت دی ماسپښین او ماسختن جمعرات جمعه چوټي وکې دی جی ډېر الکان راځي وکې دی دا ډېره اهم خبره ده خدای پاک د خپل نه خبرې وباسي او علمي او د معاشره اسلام مفتی صاحب دا مہر سونه پکار دی املا مہر اقل من 10 دراهم د 10 درهمونه مہر کم نه دی پکار وی دا سونه جوړیږي نو په خوا دا جوړېده 100 روپے بیا 32 روپے بیا 54 روپے زړو کتابونو کې دغه شان دي دغه ریټ نن سبا دغه وزر جوړیږي د ما په خیال وزر روپے په خبره ځان پوهیږي اهم نقطه ده خلکو ته وکي خام ویرا یو فتوا لیکل دي هم څه فتوا لیکل دي وی څنګه خپل یا پردې هغه مہر لیکي چې شل تولې کاله او یو کور نو شری مہر خودونه پکار دي 10 درهم ما ته دینه کم نه دی پکار زیات سونه پکار دی د خزي چې کم خاون جوړیږي داغه طاقت مطابق خو پکار دی خو هغه به د خزي برابرۍ کنه د خزي برابرۍ نبی علیہ السلام د دوه خزو مہر سره 500 او دغه د فاطمه رضی الله 131 توله چاندي نن سبا داسې 4 लाख پورې جوړیږي نن سبا مہر 10 درهم ده دا 4 लाख څنګه شو دا ابوبکر علی طرف نه فاطمه له ورکړو او دونه مہر د نبی اسلام دوه خزو چې باچاګان ورکړو د نبی علیہ السلام طرفه دا غیبی بیان ده خبره کو ځان پوره په خبره پوهیږي نو زه غالب تا اکثر هم چې ګوره تا نه لس چلتو لیکالې غواړي کور غواړي او ستا طاقت نشته نه انکار ورته وکړه وکې دا لطیفه هم ده او مسله هم ده انکار ورته وکړه چې ستاسو اجنیاډو زه کوم اسانه خبره وی مفتی صاحب زما ډېره خوښه ده او چې زما دا رشته وشي هلته او ډېره مې خوښه ده ویم ټینګه کړه چې هغې 20 تولې وي توله 25 تولې ورکړه چې هغې یو کور وي تور پسې 2 کور ورکړه ځان ورته برابر کوي زما طاقت خو نشته ویم تالته رشته ولې کوله خو په ارام کښېنه که نه ګوره خبره ده وی نه جي که نه داسې نه دي په کار که نه جي چې بس 1000 روپۍ رانه والي او بس بھائی ویم ستا سټیټس څه دی ګوره سټیټس لفظ د خولې نه راغی نو په دې یو مسله ښکلې ذهن ته راله چې نبي علیه السلام دقه ووایي که نه لا یزوجنا الا من الاکفاء رشته به سټیټس کې کېږي دا مسله ده مالدار و مالدار سره کوي غریب به غریب سره کوي که غریب به مالدار له ورشي نو خیر دی جینې خو که هلک غریب نو مالدار جینې پسې به نه ځي مالدار خاندان پسې به نه ځي هغې که ورکوي د خپل طرف نه ما ورکړي دی الحمدلله خورزې و لوریان بېله خبره ده چې لکه زه میں مدد کرونګه نو بېله خبره ده خو نه به ځي اب رشته نه غواړي ولې بل مالدار دی ولې اب دې کې بله خبره هم ده جینې کور مالدار دی د هغې سټیټس څه دی هغې کره نوکره کار کوي 3 ټیمه بیل خوراک کوي مثلا د هغې کور ګرمۍ سیسټم سردۍ سیسټم هغه څنګه دی بل طرف ته چې دا جینۍ دلته راواده شوه نو هلته خو هغه نوابه وه دلته به سوټي سټي سوټي به تپي دلته سوال دا دی امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې کومه جینۍ ته کې که هغې سره کور کې نوکرې کار کوو نو ته به ولې نوکر دلته بیا ورکې برابرې چې دی دا حدیث کې دی بھائی دې کور جوړېږي نه د زینب رشته زید سره وشوه او قرآن کې شته جی فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها ها نبی علیہ السلام ورته ویلي او آیا رشته کامیابه شوه نه ولې بل طرف ته هغه آزاد غلام دی دې طرف ته د قریش اوچت ښځه زینب اوچته هغه هغه سټیټس برابر نو نبی اسلام وی لا یزوجنا الا من الاکفاء رشتہ برابرې کیږي الله اکبر دې خو ځکه وې کنه چې بیا هغه سیټ اپ برابرې نه خوري یو کس دی مالدار دی غریب لور ورکی جایز ده پخپله یا لور رضاوي هر قسمه تکلیف ته هغه هم ټیک ده نه
یا غریب له لور ورکی هغه هم ټیک ده، یا نیک عالم له لور ورکی هغه هم ټیک ده. خدا چې کوم ځای کې انکار وشي نو بل کس ته نه خفه کېږي چې بھائی زموږ لور چې دا ناز او نعم کې اپلو شوې ده او هلک چې د هغې د کور سټیټس د هغې مطابق نه دی او هغه سړی انکار وکړي نو هلک له خفه کېدل نه دي پکار. نو زه هغه هلک ته ویم مهر ډېر غواړي نو فتوا راله ولیکه، ویم ډبل مهر ورکړه، شابه ورشه زه تا له فتوا نه لیکم، ډبل مهر ورکړه. وي زه خو نشم ورکولی، ویم تا هلته لاس ولې اچو؟ نبي اسلام نه ویلي چې سټیټس خیال به ساته لا یزوجنا الا من الاکفاء. دا خبره ما تاسو ته 11 کاله پس وکړه، ذهن کې مې وخت اچانک مخې ته رااله دا خدای پاک دا خبرې د خولې نه وباسي او حدیثونه مې ته اورل، ریفرنسز حوالې مې دله درکړې. بهرحال خبره مې کوله دا معاملات پای کې راغې قرض وراثت بیا دی وصیت هبه گفت چله ورکول. العائد فی هبتی کالکلب یعود فی قیئه. چله چې گفت ورکړي چې واپس ته علی نبی علیہ السلام دا داسې دی لکه چې یو سپی الټی وکړي او به خوري، نعوذ بالله من ذلک. دا نبی علیہ السلام چې نو گفت واپس نه دی. امام شافعی رحمه الله خو وی چې بالکل ته نشي اغشته. یو نفر الله اصول ضوابط دي مشروع، هغه وی کتا واغشت نو جایز دي خو مکروه دي. دا نه چې تاسو واپس واغی هوته مالک نشوي، مالک شوي خو مکروه دي. د حدیث ته وجه مضاربت مشارکت د یو کس پیسې د بل مهنتي دا مضاربت دی، د دوانو پیسې وي دا شراکت دی. د خپل اصول او ضوابط دي چې مونږه نفع مقررو نو د پیسو نفع به نه مقررو. مثلا ما تعالی 1 لک درکړي د 1 لک دونه فیصد به ما درکې هر میاشت دا حرام دي، بلکې د نفع فیصد چې دا 1 لک سو ګټي دا هغې به دونه نفع ما درکې، نیمه ستا نیمه زما یا یو حصه زما 2 حصې ستا. ولې ته محنت کې زه سلیپینګ پارټنر یم نو زه ټیک ده. دا مضاربت او مشارکت شو. چې نقصان شو د مضاربت والا محنت لړ او د پیسو والا پیسې لړې، او که مضاربت والا ګړبړ کړي نو بیا به هغې راټینګو، هغې غلطي کړې وي ګړبړې کړي نو بیا به هغې راټینګو. دوکان ته تاله نه ووالی ولاړ او غلا وشوه نو تالی وته نه ووالی، کیمرو کې ښکاره تالی وته نو ټولې پیسې به تېري، تالی ولې نه واله. یا امانت چاله ورکړې د هغه نه ضایع شو نو په هغه ضمان نشته الا چې دا ورته ووایي چې د امانت در کوم خو ضمان باندې علم امانت مضمونة بیا پې شته، خو بهرحال ضمان پې نشته. تا چا سره 2 لک روپۍ کېښود او هغې کور لوټ شو واقعتا د هغې پکې څه غلطي نه وه نو بیا هغه پیسې ستا هم لړی. او که د هغه پلاسټک تا له 2 لک روپۍ ورکړې او هغه پلاسټک تیلی کې کېښودې او سایکل پورې وتړلې یا موټر سایکل پورې او ټولو خلکو ته ښکاري او یو کس راغی تماچې پې کېښودې نو الوبتې هلکه تا پلاسټک تیلی کې ولې کېښودې پوه شو نو بیا ورته هغه امانت پیسې الو. په خبره پوه شو. امانت، شراکت، مضاربت، گفت، هبه، وصیت، وراثت، قرض، امانت، اجاره، عاریت، زراعت، څونه اوږد تفصیل مې وکړ. الله اکبر. نو تجارت په کو خو د هغې په اصولو به ځان پوهیو، پرنسپلز او که نه هسې به تجارت کو. دکان کلاول یا کم یو کاروبار چې ته کې هغه شروع کول حرام دي تر څو پورې د هغې احکام د یو نیک عالم دین تکړه مفتی ستاسو د کلي د هغې نه چا تاسو تپوس نه کړ. ستاسو د کلي په دې درته یو خبره کوم مزیداره ګوره خبره ته وکړه. په میډیا ډېر عالمان راځي سره زما، په میډیا ډېر عالمان راځي سره زما، مونږ ته به عقیده نه والا کوی. ګورې ډېر ښکلی بیان یې وکړو او ډېر ښکلی بیان کوي. نه مونږ ته څه پته چې زامنې بدماشان دي که څنګه دي، د هغه سټیټس څه دی، د هغه سوچ څه دی، عقیده یې څه ده، کم سکول آف تاټ نه دی. زه او هر یو عالم د میډیا هغه ته به مسلې اورئ، عمل پې کوئ، عقیده به ورته نه حواله کوئ څو پورې چې ستاسو د کلي تکړه او نیک مفتی عالم د هغه نه تپوس ونه کړي. دا یاد لرئ. بل زیات په هغه پسې ځئ الله دا یو عالم دا بیان نه کوي چې په ما یقین مه کوئ د کلي هغه عالم چې نیک وي الله والا وي په قرآن او حدیث چلیږي، شرک و بدعت نه ځان بچ کوي، د هغه یو نوم وي د نیکی
الله داغه به منه زما به نه منه زه چې لګیا د هر یو میډیا والا به نه منه د هر یو یوټیوب والا به نه منه زما به نه منه د خپل کلیو د علاقې چې تاسو تکړه عالم دی او تکړه عالم هغه ته چې مدرسې کې مدرس وي تکړه غټ مدرس وي او دا پکې ضروری دی شاه رسول او غلام حیدر او شمس الدین نه ګل زمان شیر زمان نه چې زری بني زیدون ترکیب نه ورځي او نون وقایه باندې نه پويږي او په کتابونو نه پويږي او کتابونو شي پړاولې هغه نه د کلی عالم مولا نه تکړه عالم دا هغه کلی خیر دا هغه علاقه تاسو یې پیژنئ هغه پسې به زیاده هغه به منه او هغه نو مسلو تاسو کوي دا هغه کدي پسې به زه ولې زموږ د ټوله علاقې چې دي د کې څونه معلمان دي بزرګان دي عالمان دي دا اولیاء الله دي دا فرشتي دي دا نیکان دي او کنه دا ولې میزانم کټ کو ټول خلک تاسو ما څه پیژنئ ولې څوک مې پیژني زما شاګردان دي 700 مفتیان دي او بزرګونو عالمان دي نه هغه خو ما پیژني څوک چې ما نه پیژني خبره ده چې د میډیا عالم پسې لړې او تعالی هغه تکرنو اوریدل او هغه نه متاثر شوي او هغه خپل دغه کې مریدای کې راوسته او بیا هغه پسې شوي او هغه سن نظریه وداغه د یو د نظریه دا و چې قرآن کې بدلې شوی دی داسې مقررین بیان کوي وی د قرآن کې تبدیلی شوی ده داسې مشته چې قرآن وی منم خو حدیث نه منم داسې مشته چې ختم نبوت غلطه تشریح کوي داسې مشته چې اجماع نه مني داسې مشته چې ضروريات دین نه مني او خبرې کې داسې خپل خبرې کوي ځکه ابن مسعود وی کنه من کان مستنا فليستن بسنه من قد بعث فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه اولئك اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم مړو پسې بده جمدو پسې بنځه او پړسوک دي صحابه دي جمدې گمراه کی دي شي سره زما گمراه کی دي شي عقیده قرآن او حدیث او صحابه منهج دي بس مفتی اسماعیل او مفتی عبدالرحمن او مفتی عبدالقدیر او مفتی طارق دا زموږ سربراهان نه دي صحابه دي ځکه چې جمدې گمراه کی دي شي بھائی الله اکبر دا مسله بچام نه کړي ونه سوک الله دې موږ ته سمجھ نصیب وکړي الله دې موږ په کی زما محترم نو خبره دا ده چې ما تاسو ته بیان کو چې د شریعت خلاصه لوبابو نه چور څه ده نه هغه شپه خبرې دي پینځه نه دي ماشوم پیدا شو بان په وخت کې سنت او 10 منز نکاح جنازه نا نمبر 1 عقیده تفصیلی بیان شو سلور گھنٹے الله اکبر نا اته گھنٹے په عقیده بیان شوه دی سلور بیانات پیو شو شرک نه پاک عقیده دویم عبادت پدیم بیان شو دریم معاملات پدینن ما بیان وکړو معاملات باندې ما بیان تفصیلی دین پس چې ده هغه ده معاشرت الله اکبر معاشرت رهن سهن څنګه رهن سهن کې راضی ته یو ملک اوسېږي حتی کې د کافر ملک ګوره تاغي سره دسخط کې چې التزه پته شته تاسو دسخط کوي چې زبدي د اصول پرنسپلز ضوابط حدود لیمیټډ او اخلاقیات پدې بزه د دې بزه خیال کوم تالتا کریډټ کارت والے ځان ډیفالټر شو کې واپس راو تخته او پاکستان او اسلام شرمل تا د کافر پیسې دي تاسو پرجی حلالي حرامي دي کافر سره دوکا په کاروبار کې حرام ده داغه پیسې خړل حرام التغیت نقصان رسول شهریانو ته دا حرام دي کم ملک ته اوسه دا معاشرت داغه د اصول پرنسپلز ضوابط اخلاقیات دا په خیال ساتي هغه ته نه مجبورې چې ته يهودي شه یا عیسائی شه دا خو ته وای نه نستا عقیده باره کې سکی ته بلکې خپل ته دعوت مور کول شي خو उनके ऊपर खर्च करके और اخلاق اټیکټس هغه ځان متاثر کی او په خپل تا ته وای چې زه بستا په دین او په شریعت باندې عمل کوم نه غي نه خپکی
معاشرت کې د ملک قوانین د کافر د ملک قوانین خیال بساته نو چې اسلامي ملک کې ته بیا ډېر ساته. دلته یو څو اهم خبرې به کومه. الله الله اللهم ارحمنا. نو پاغه کې سو ملکی قوانین دا غي هم ته خیال ساته سنا ټول دا به خیال ساته. بعد وخت کې د ملک مشران داسې فیصلې وکړي چې هغه درست نه وي. دا خبره غور سره وره. من خصوصا علما کرام ډېر غوسه شو، خو بعضې وخت کې داسې فیصله وي چې هغې کې وقتي مجبوري وي، هغې په هغې جاړي، خو وقتي فیصله وي، مجبوري وي، خو تاسو د هغې د مجبورۍ نه خبر نه یې. تاسو فوراً جذبات کې مراد سوچ کوئ، فکر کوئ، صبر کوئ. د ملک د قوانینو خیال چې که ساته نو ملک به امني، چین وي، سکون وي، افراتفری بني، انانیت بني، یو موټی شي. تقوا ځان کې پیدا کې چې تقوا وي د الله نه یاره نو اتحاد او اتفاق، او چې اتحاد او اتفاق وي نو ستاسو به قوت وي لکه موټی، او چې قوت وي نو ستاسو غلبه وي، او چې ستاسو غلبه وي نو ستاسو سټیټ په مضبوط وي. په ټوله دنیا کې دا بعضې خلک وي سپر پاور څوک دی، موږ د څلورو ملکونو نوم نه الو چې دا سپر پاور دی. دا خبره غلطه ده. تکړه ذهین سپر پاور او طاقتور ملک الحمدلله زموږ پاکستان دینه طاقتور ملک نشته. موږ 50 ملکونه زغلولی شو. بعضې مجبورو د وجې داسې کارونه وشي چې هغه په هغې باندې موږ نه پوهېږو، هغې کې حکمت وي. که دا شی موږ ته حواله شي نو موږ مجبوراً ته به داسې فیصلې کوي. لکه مکې دور کې تاسو وګورئ زما محترم نبي علیه السلام آیا 40 کاله تېر کړي او خلکو په اعتماد پیدا شوی او د صادق قرمین تمغه ولا ورکړې وه جی شیلډ ولا ورکړو مجازي مراد ده او عزت او برکت هو او ولې پټ موس کو. بعض وخت کې داسې احکام چې هغه د مکی دوري هم مجبورني مونږ کور کې ناستو سار پاسو او ماستانو د کیګو ډوډۍ خورو سیستم چلو او د سرحدات او حفاظت او د ملک حفاظت دا اسانه خبره نه ده جی. دې کې بعضې کارونه داسې وشي د صلح حدیبیه په شان چې صحابه غوسه دي. علي ته نبي علیه السلام وایي دغه زما نوم نو ورکړه، دا رسول الله نو ورکړه. او نه نو وګوره ته وګوره کنه الله اکبر وینه نو ورو په خپل نو ورکوي کوم ځای لیکل راته وخوي دا نو ورکړه. الله الله او چې واپس کیږي صحابه علاله کوي وایي نبي وته وایي د وخت نبي وته وایي چې وایي لکه موږ واپس کیږو. صحابه غوسه دي علاله نه کوي. هلکه ستاسو لیډر پاک محمد پاک وایي چې واپس شي علاله وکړې ویښته به خوروی واپس کیږو به نه مني. ولې نه مني؟ ولې موږ څخه ښکته یو، ولې موږ د چا نه یېرېږو، موږ به ښکته کیږو. وګوره الله اکبر. بعضې وخت که داسې فیصلې وکړو تاسو خفه کیږئ ما قسم د زما دا ویښته ټول د ټول بدن ودرېدل په دې خبره باندې. نو هغه فیصله کې څونه برکت و. موږ یو فیصله وکړه الله اکبر اشاره یو فیصله مو وکړه که نه هغه موږ ته نقصاني ښکارېده که نه لکه صلح حدیبیه په شان. او الحمدلله د هغې نه باوجوده ټول مو زغلول که نه الحمدلله. نو بعضې وخت کې داسې خبرې چې تاسو خفه شئ خو هغې کې داسې خیر او برکت الله راولي چې الله موږ له خیر او برکت راکړي. بعضې خبره ما اشاره خار کې ته اوسئ. د خار اصول ضوابط اتفاق صفایي د غاښونو صفایي به هم کوي، د لاسونو وینځل به هم کوي، اودس او غسل به هم کوي، خپلې ګیټې هم صفا ساتئ،
پوند هم صفا ساتي دي چا چې صفائی ګوري پوند ته وګوره او دنه چې بنې نه چي چې دنه بنې نه پاک ته او پوند چمکو دي دا صفائی والا کسته دا سړی او د خدي صفائی ګوره نو بورچی خانه ته ورشه او واشروم ته ورشه نو بس کاغه صفائی نو خزه صفا او صفائی خیال ساتي او که بورچی خانه په بل وړي اوس خان بوونه دي واشروم کې ها بعد وخت مون غریب خلکو کړل شو غریب ترين کسي او دا هغه واشروم چی زلټرین د لاس بو لټرین دون صفائی اګه ټایل نه ماربل پکې نه خو دون صفائی سبحان الله خله صفا ها بعضی و ټایل لګولي ماربل لګولي ټول غند با خو دې خو پروت عقل مند کې اشاره کافی ہے صفائی د پوندو صفائی د بنین صفائی او دا څوک چې پینټونه اچي اکثر پینټونه اچي پنجاب کې دلته حکم دي دا به د جوړه خو مونږ بدل کو درې راځي پس پینټ دی چولی درې میاشتې د جراسیمونو ډکی دا پینټ هم زر بدلوي ځکه چې پاره غند ښکاری نه ته جراسیمونو ډکی انډرویر جراسیمونو ډکی هغه پینټ سره چې غي اچي ټول غند نو صفائی ته خو صفائی پس کې دا ته مې وې د سړي صفائی پس کې دا ته مې وې څنګه به پیژنې دا ته مې وې الله دې موږ ته سم نصیب وکړي او زما کور جګړه ډوکیږي نو کور چې ته ما چته د جګړه نه کوم الحمدلله خو صفای باندې شر کوم وهل ټکول نه کوم کنزلم نه کوم خو شور کوم وای دا صفای سترای هر چیز په ځای باندې ثاني سے فرمای بيشتي زور کې هغه ټوله قضيه وګوره چې به تاسو ماچس ستن یوزه مقرري چې بجلی لړا شي او لاټین هم ني او تاسو ورشه هغه ډبه راواله بجلی لړا ډبه غواله دي مومبتي غواله خپل ځای ارسله مقرر کې چابي ځای ولا مقرر کې هغه سیز راواله صفائی ستھرائی یہودیوں کی طرح اپنے صحنوں کو گندے مت رکھو اے مسلمانوں پاک صاف رکھو دا حدیث دے ای به گندا ساتو اوس یہودیان صفائی کوي او مونږه ارسس خان ساتو صفائی ستھرائی دا معاشرت کې شامل دي ملک قوانین د خار قوانین د محلي قوانین د محلي والو خیال ساتل که ملک او شهر خار محله او کور صحیح ساته نو سوره حجرات باندې عمل وکړي زنده سونه چې بیا تعریف میں خو کو اوس لګ مذمت کوم زنده حکمرانان او ریاست والا افراد چې دي دا الله بندګانو تاسو ټولو چینلو سره پیمرا والا تویم د قرآن پورا قرآن ویډیو نشته پاک صاف په اردو پښتو کې ما دوانه شروع کړی الحمدلله ها پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله سورہ حجرات سارو مقام اور وې د خلکو ته په ټي وي پر ریډیو باندې هر یو چینل کو لوکا هر یو اف ام کو لوکا ډنګ ډوت دي سره استاد خلاف هم لګي خبرې کو کنه ځانم لګ ټیک کې لګ دی باندې کنټرول ساته نو محله شهر خار کله د صفائی ستھرائی د خیال ساته د گاونډي حقوق یوصینی جبرائیل بخاری شریف چې ما ته جبرائیل السلام وصیت کو چې دا گاونډي خیال ساته دلته یوصینی لفظ د علمي نقطه د علما او عالماتو د پاره ویم د وصیت فاعل چې الله یا رسول الله شي ترجمه د وجوبي یوصیکم الله الله تاسو له وجوبا دا حکم درکړي چې میراث صحیح تقسیم کړي واستوصوا بالنساء خیرا بخاری 84 دن پہلے حضور نے فرمایا چې زما وصیت قبول کې د خزو مبارک دي سره زیاتې مکه زرا وانه الله اکبر وهل ټکول پوښي په خبره کنه خروان عمل کوي بار بخی کور کے بشیر ببری شرم اخبئی لن یضرب خیارکم تم میں سے اچھے لوگ اپنی بیویوں کو نہیں مارتے ہیں کور تراش سلام کوے ہنس مکو کر داخل ہو جاؤ کور کے پر امن نظام جوڑ کے دا کس جہنمی دے چه کور تراشی او خزو بچیو چې بیا مصیبت راغی دا جهنمی دی دا جنتی دی چې ټول خوشاله شي ماشاءالله پاپا آ گئے والد صاحب آ گئے داجی را گئے سبحان الله دا جنتی دی ستا شروع کوي دا کور نارس صبر کوي خزه سره نه هغه فلانکیک خزه والی شي نه هغه ریسلر دا نه کراټه بلیک بیلټ دا خزه صرف جبه استعمالي او دې بارکه الله فرمایي واشرون بالمعروف خزه سره گزاره کوي گزاره څه ته وایي
دغه جبه ده نو هغه استعمال کی غریبه نور څه کوي شپور کارونه کوي اگر چې هغه د هغې په ذمه نه دي استری کوي جامې وینځي ډوډۍ پخوي بچي سنبالوي نه هغه لږه ژبه د استعمال کړي نو به چپ شي نه ځان یې څه هسې غلط لفظ وایم خو ویل په ځان یې مشروع جوړ کړی دی ته بار یو بدماش ووهه چې خلکو سره ظلم کوي ښځه مه وهه سلام کوه پیار محبت الفت صبر شکر عاجزی انکساری دا ځان کې پیدا کړي دیکھو اللہ ان اللہ یعطی بالرفق ما لا یعطی بالعنف اللہ نرمی سے وہ کچھ دیتا ہے جو سختی سے نہیں دیتا ہے اللہ نو دا حقوق تھی سورہ حجرات سارو مخام پختو اردو کے اور اوے خلقو تا پڑوسی کے حقوق میں وے سیورثو ہوا الفاظ دیلتا چې ما ته جبرائیل علیہ السلام دا گاونډي باره کې وصیت کو یعنی حکم به راکو چې تی خیال ساته ما به چې ته وارث نه کی په میراث کې الله قریبی رشداری پالل دیته و چې داغه په غم خفشه په خوشاله شه د نیکه حکم ورکړه بدینه منکه نیکه کې غم کې وسره منډه تړاو خوشاله کې خوشاله شو شریک شو ور سره او مینه او محبت زکات ورکړه مستحق کی اخلاق کردار اټیکیټ سره خصاته دا مطلب مونږ رشداری ست وای مونږ ټول ځان نه ملای جوړ کړی دا پښتو کې یو کنځلو کنه ملای دا دانګه ملای دا کنځل دی ګوره پښتو کې ښه او ډکشنری کې ښه نن سبا هر یو کس ملای بس خودو کې بناستي لس دولس خود ایبو مخاند دی مخاند ته خو ملای وای سړی به وګره کې ناستي زه اکثر دا نشل والا زنګ بزرگان مشران چې دي دې سره خبرې کوم غپ مو سره لګوم هغه ته دا وایم چې تاسو د پښتنو حقوق د پاره ماشاءالله منډه تړاوه ہے یو خدای اضافي چې سرچارج ختم کېده دی بل نه چې دا ختم شي نو سو حقوق هم ورکې کنه لکه چې تاسو دونه مهنت وکړو په نو شپېته کال نو پښتنو ته چې کوم حقوق ملو شو چې هغه مو ته ملو شي خدا لکه ملې یا د خزه لپاره یا کور دی یا ګور دی ټول چې متلونه دي په دې عمل مو کوم د خزو سیستم بیل کې د سړو سیستم بیل کې چې په دین عملو زما محترم چې کوم تاسو اختیار کی خپل خزه او بیان دي اغي بارک یادو تاسو اسمبلی کې کینه التم دنیا خزه ناشتي خو بل خبره ټول ناشتي اریو د خپل پارټي ذمہ دار دی مسلمان دی چې د خزو فکر وکي د غي د پردي فکر وکي د غي د حیا فکر وکي د غي د आवाज د فکر وکي د غي د گاون فکر وکي ټول مسلمان نه دي هو چې سونه زم طاقت چې د غي مطابق مونږ سیستم صحیح وچلو نو مونږ اریو کس د خپل مخ کې سیستم ذمہ داری نو فرمای دا قریبی رشتہ خیال وساته نو ملې ما جوړېږي سړی به سړو سره کینی خزه به خو سره کینی سړی به بیٹک گجره کې غپ لګي او خزه به پل کور کې ناشتي غپ لګي دنگ بے پردگی کو کزنز مرد کزنز عورتوں کے ساتھ گھومتے بھی ہیں آؤٹنگ ہوٹلنگ دا گناہ کبیرہ نا پدې کې ډېر نقصانات وشي عقل مند کې اشاره کافي حقوق الزوجین تا معاشرت کې راځي خزه خاون حقوق د خزه سو حقوق دي ټولو ته پته ده روټه کپڑا مکان دا د خزه حقوق ته بوله ورکه سہولت ورکه د خپل طاقت قوت استطاعت مطابق ایته سہولت مهیا کې او د خاون داغه د مال داغه د عزت او د بچو خیال ساتل والدینو خیال ساتل لومبي والدین دي دای ټوله خرچه او بچیو خزه دای خرچه به خیال ساتل اغي د والدینو سر مالش والدینو خپې د باول چاپی کول سار او ما خام لومبي والدینو سره کې ناستل دفتر نه کاروبار سکول کالج یونیورسيټي لومبي او مور پلار سره کېنه بیا به بارته ځي چې راځ لومبي او مور پلار لراځي بیا به بارته ځي کور والا بځي بچو له بځي بس راځي او خزو بچی دي ولې مور پلار ابو ډاګان شو ای زیات توجه غواړي کمپنی غواړي ای سره کېنه ای ته لطیفه کوي ای خاندوي ای مالش کوي ماهنه پیسې ور کوي بس بوډاګان دي جینو ای له د ماشومانو دي جی قل لعاص الوالدین والدین کے نافرمان کو کہو افعل ما شئت جتنے نیک اعمال کرو فإن مصيرك الى النار آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے تو والدین نافرمان به جہنم ته
چا تاجد کوي که والدین ته په حق خفي که په ناحقه ته خفي بیا بچي ګناهګار نه دي. ان تكونوا صالحين فانه كان الاوابين غفور رحيم. دا آیت ریفرنس ده. والدین دا خیال ساته. مہر د خزه مہر ورکوي چې کوم مقرر کړي ورکوي چې ډيري لګ لګ پابندۍ سره ورکوي. پکس چې څوک مہر نه ورکوي او خزه غواړي دا کس چې دی دا بدکاری کوي خزه سره بدکاری. رضاعت 2 کالو په ورکو ماشوم له او رضاعت په 2 کالو او 2.5 کالو دوانو کې ثابتېږي. وحمله وفصاله 30 شهرا دا 2.5 کالو دلیل دی ریفرنس. طلاق ہمیشہ طلاق مور کے مخ کی 15 کارا کوي. نمبر 1 نرمی سے نصیحت اکیلے میں. دویم وهجرون فی المضاجع خفشت. سلورم وضربوهن مسواک یو 2 مسواک یا سو سپېړې پملا په مخ وخل حرام دي. زمونږ چې مخ باندې وهل کو دا حرام دي. فلیتق الوجه حدیث کې راغلی. ماشوم شاګرد سټوډنټ بچی خزا دا حرام دي. پر لومبه پړک مخ لور دا ګناه ده. طلاق یو به ورکې لومبه به 15 کارا کې نصیحت خفغان وهل امیاته و څنګه وهل او سلورم 2 کسان به دوانو خاندان ولا کېنه او روغه به وکړي. بیا چې نه کېږي بیا به یو طلاق ورکړي 3 به نه ورکړي چې گنجائش پکې موجود ده. نکاح د شریعت مطابق تنکح المرأة لاربع. سرور وجه خزه سره نکاح کی لمالها چې مالدار ده ولجمالها خل ده ولحسبها خاندان اوچت ده ولدينها شریفه ده الله والا ده خاموش ده دین سره کاری بس او آخرت سره کاری. فاصفر بذات الدين تربت يداك ته دین ته وګوره. نکاح او معاملات باندې خبرو شو په عبادت مو شو په عقیده مو شو اخلاقیات باندې خبره زنګ شوې ده. اې کې خبره شوې ده خو بیا ته اورم ماننوي ټوله خلاصو مورم. تقوا ڈر پرہیز علاج سے بہتر پرہیز ہے. پرہیز علاج سے بہتر ہے. یو کس نزله زکام بخار دی او دا مرچکو ته کار ویلې دو غوړو ته نه بس دا نورم خراب شي مړ بشي. دا خو مخکې پرهیز دی بیا علاج. پرهیز به څه نه کوو دین کې چې راځو لومبې د کفر نه بیا د شرک نه بیا د بدعت نه بیا د حرامو نه پردې حق هم نه دباو او بل له تکلیف نه ورکو حرام او ګناه نه ټول خبرې دین او پرهیز کو. کله کله غلطی مانه استانه وکیږي داغ مت کو سب داغدار ہیں بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی. غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے. اللہ اکبر. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. دا ضروری ده چې موږ د دې خبرې خیال وساتو چې ځان کې تقوا پیدا اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اللہ کا خوف او کنه هر وخت هر آن هر گھڑی موږ د الله نه یری. والدین ګوري کنه ګوري خزه ګوري کنه ګوري الله خو ګوري کنه. دلته یو اهم نقطه وره دي وی دیندار څوک دی. امی اصطلاح کې مونږه حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث چې څوک 15 وخت موس کوي ګری ساتلی ټوپه چي تبلیغی ذاکری غازی د تم سوې دا دیندار دی نه چې چا کې 2 صفات کنه 2 صفات دا دیندار اصل دیندار یې ته پته لګي. یو عظیم بزرگ نو من عالم بعضی د تکړه نیکانو عالمانو نقطه ز بیان کوم خو نو من عالم دا غي وجدای چې اتفاقی خبره کوم نو بیا دی وی چې فلانی سره تعلق ده نو ځان به خو دینه بچو کنه جی چې امت کې جوړ پیدا شي توړ پیدا نشي. هغه فرمایي چې څوک د سار مسکی دا دیندار دی جماعت سره څوک چې سار مو جماعت سره نه کوي دا دیندار نه دی. دا سه دین داویدار دی او په دین پیسې ګټي یا په دین ځان خي. الله
سار موس کې حاضر دی کنه هاي هاي همیشه کله کله خو ارچنه غلطی کی خبره پوښ سار موس کې دی حاضر دی دا دیندار دی نمبر 1 نمبر 2 جس کی خلوت جلوت سے افضل ہو دا بل بزرگ امام جعفر صادق هغه وی جس کی خلوت جلوت سے افضل ہو چې چا یوازې والے هغه افضل وي د جلوت د خلکو مخکې خصوص کوم ګناه نه کوي رسول نیک بناسته مو خلکو مخکې زه ګناه کول شم خلک د عالم ته وګورو پټکې دی او ګیرې دی وغیرہ وغیرہ دیندار اصل هغه چې یوازې څوک هم نشته څوک ته نه ګوري او د الله نه ویریږي رجل الله دعته امرأة ذات حسب وجمال وقال إني أخاف الله یو کس ته بدکارۍ مکملو شو دی وی زه الله نه یریږم مطلب دا دی ونی دا ارج د سوري د لاندې سبحان الله سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظل امام عادل پورا حدیث راته یاد دی خدای یو ټوکړه ستاسو لپاره کافی ده چې یوازې تاسو ټچ موبایل له اوس ګورئ ته غلط کار په کې کنه کې کله کله غلطی ارچنه کې دي شي خو دا تقریر مقصد دا چې کوم پابندۍ سره ګناونه کوي دا پرې ده انسان غلطیوں کا پتلا ہے لیکن غلطیوں کا پتیلا نہیں بننا چاہیے زنګیو ملګری به نو چې اوس د الله نه تیاری کنه هر یو جنت غواړي لومبي کوېسچن پیپر کې فرست کوېسچن لازم ہے هغه موس دی کنه موس کې نه سستی کې ناشته او لومبي تاسو موس کیږي په یو ګناوال په قبر کې نشته په مونږ باندې والشته کو بس ګرمه کې وشپې وړي دي جی خوب پورا نه دی ساړه کې بلستر مونږ پړي دي نو کله برازه ټیک ته قبر ته بځي بیا پته ولګي د رحمان وینا با هل رښتیا شي چې په قبر کې دی یو دیوال ته مخ بل ته د شاش الله اکبر الله اکبر دا نو خبر دادا چې تقوا عفت یوسف علیہ السلام کې عفت وکړه مریم علیہ السلام کې عفت وکړه وګور څنګه الفاظ دي هغه وخت کې حیا یو خود ډیر خپل او صحیح پرده کړل یو مصیبت خدای چې پرده نشته او چې کوم پرده تاسو وینئ کنه د مالز کې آگے پیچھے یونیورسٹی نے جنہیں کہہ روانی صرف پوزے پٹی کڑی دی دما محترم و مردان او ثوابے ارد گرد پختنو چرسدے والا پیخور والا ټول درخواست کوم چې تاسو غزړه پرده خوا یار صرف پوزے پٹی کڑی ټول تندیخ کاری روزیخ کاری نیم ننگیخ کاری او یو خاص دیتا انگلش کی ہوئی ویل پوز دے جوړی کړی دي خدای ته وګورئ خپل لوریانې خوریانې ښځې که دغه کوي شاپینګ لذي که ټیچینګ لذي او که سبق پڑھاوي مونږ یونیورسټي ټاپ کړی دی الحمدلله نو د الله بندګانو سمه پرده کوي یا خو تک سپین ښکلی غټ صادر یا ګاون او روزي وپټوي او ټول ننګي وپټوي صرف سترګې به ښکاري چې فوراً قسم نه چې ښځه صحیح پرده کوي او څنګه ورته سړي وګوري د شرمه د هغه سترګې راښکته شي دا پرده د هغې داسې دي خو داسې پردې کړي دي چې امام غزالي رحمة الله فرمایي چې کومه ښځه داسې پرده وکړي چې د هغې پرده کې داسې ټټې وي چې سړی وي چې ګورم وطن وي دا ښځه به جهنم کې سوځي اگر چې پرده یې کړې ده بې پرده ښه ورسره وسوځي خفه کېږي ورانه ګاون یو رنګ نری نه غټ د ګیټو نه ښکته کھولو یو رنگ شائننگ پکی نہیں ہاں اور صرف سترګې به ښکاري بس دا پوره تندی خالی دی روزي خالی دی نیم ننګي خالی دی د پوزې صرف پټ کړی دا وایټ ګولډ دا پوزه که ډایمنډ دا د 17 लाख روپو چې صرف دا دې پټه کړی دا پرده نه ده دې چې دا مخ کلو کې نه خاله دا مخ کلو ساتي نه خاله دا فتوا ده زما څنګه چې مخ پټوي کنه چې دا کلو کې نه خاله دا بالکل ویل پوزز انګلیش کې دیته وي الله دې موږ سمجھ نصیب وکړي الله دې موږ عقل نصیب وکړي د کور اصلاح وکړي نو هغه کې تقوا عفت حیا یو خود خپل پرده کړی دا خما خبره کوله یو مصیبت پرده نشته بل مصیبت دا چې کوم پرده سوینه دا پرده نه ده
بس خبردار پرده څنګه ده امه ته وي ها نو سويه عفت څه ته وي یو خود صحیح د شریعت مطابق کله پرده کړی ده او 41 दुकानदारों سره خندا بڑکاو کی तो इसके दिल में पर्दा नहीं دا जुमला چې دا کنه दिल का पर्दा होना चाहिए دا نه چې موږ پرده نه کوو یو پرده پکار ده دا جمله دی ده چې یو خود خپل پرده کړي خو پرده کې اندر رہتے ہوئے اگر نامحرمون سره گپ لگئی نو اس کے دل کا पर्दा नहीं है भाई दिल का पर्दा होना चाहिए ظاہری तो पर्दा किया है दिल का पर्दा नहीं है مخفقه ګرانه خوش کلامی ها کنزل بچت هم نه کله کله د خسرې نم کنزلوزی خیر ده هغه انسان ده او کنزل ونه کوي جنگ جګړه ونه کوي پیار محبت الفت صبر شکر عاجزی بہادری دام راضی اخلاقو کې ته بہادرې د دین د پاره د غیرت د پاره د حیا د پاره ته بہادرې چانه هم نه یریږي په حق مسله کې لا يخافون لومة لائم الله اکبر لا يخافون لومة لائم د چا ملامتیا باندې با یری ګناه کوم په حق یو دا سره شرط ده چې ګناه کوي بیا چې ځا نه یریږم نه ته په حق یو سوکته ملامت کوي لا يخافون تاسو کسان نه یریږي بہادری دین کے لیے نہ کہ گناہوں کے لیے بہادری بردباری نرمی عدل و انصاف دا ټول پښتانه دشمنی چې کیږي غلطه گوایا نه کوي عدل و انصاف نه کوي بس پرا کوي پرا چې رشتہدار او گاونډي او تر ماما په حق دی او په نه حق دی بس گایو ورکو ایثار بل سره امداد ان سبګرانی د امداد یو بل سره هغه مؤمن نه دی چې ودشي او گاونډي اوږي دا حدیث دی انه کامل مؤمن نه دی حقیقت دی کمزور ہے استقامت دین پر استقامت اس کی دعا بھی اللہ سے مانگنا چاہیے یا اللہ استقامت دونوں پر دین را کے چاہے آخر وقت میں پا ایمان سرے پا اسلام سرا جن پا ایمان سرا خاتمہ ایمان دل میں ہوتا ہے اسلام باہر ہوتا ہے جو نظر آتا ہے وضو غسل تیمم نماز روزہ زکات ایمان دل میں ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے اللہ پر ایمان رسول پر ایمان غیب کی چیزوں پر ایمان جنت دوزخ پر ایمان نو دا ضرور نه چې یو کس مړ شي او کلمه ووایي چې په آخر وخت راته یا الله کلمه نصیب کړي مطلب دا چې هغه ایمان سره مړ شي او اچانک یو سکند کې یو سړی مړ شو کلمه ونه وي دې کلمې سره لاړ ولې عقیده ټیک وکړه او کلمه وویل سبحان الله کوي نه وینه دا نه چې د کلمه خو نه ویږي آخر وخت یا الله کلمه راته نصیب کړي دې مطلب دا نه چې په خله وایم نه اچانک هر ټای کو شو مړ شو نو دې بجنت زی زکه چې دا ټول جون چې د ایمان سره ایثار استقامت استقلال تواضع من تواضع لله رفعه الله سوچ چې عاجزي کوي الله به اوچتای سوچ چې تکبر کوي الله به ښکته کوي ته چا انداز رفتار گفتار د وجه دا مو چې د تکبر دی دا انداز رفتار گفتار گاډي چلول داسې دي نه چې چا کې دو صفات شته کنه دو صفات هغه کې تکبر نشته ا دو ځان کې راوړل چا کې تکبر یې په اخره کې د جهنم نه روزي الا من كان في قلبي حبه من خردل من كبر طول خلق د جهنم نه رو باسه دا به ورځ اعلان شي بخاری شریف چا کې تکبر دن نه پروت مون ار یو کس تکبر والا وایو او ریاکار دا مون خپل متکبرین او ریاکاری المؤمن مرآت المؤمن مسلمان د مسلمان آینه ده دا ستا خپل شکل په نظر راغی چې تا کې دو صفات دي تا کې تکبر نشته نمبر 1 हंसमुख होकर मिलना अस्सलाम वालेकुम संजय जी खैर स्माइल तकबर को मिलावेंगे ची बजबी होकर और बुज बुट अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी ठीक हो प्यार मोहब्बत हंसमुख होकर सलाम हाँ दा तकबर ना पाक दे द्वेम چې حق خبر رااله او تا کې غلطی شته نو خپل غلطی چې ته مانې نو تا کې تکبر نشته بس یو کس د تلو انداز داس وی یا د خبر وی د کې تکبر ده دا تا کې خپل ده چې هغه حق خبره منی دا خلاف یا خاندان خلاف او हंसमुख होकर मिलता है هغه تکبر نشته دا ډېر اهم نقطه و په بل بخښه ګمان کوو د کې تکبر نشته د کې عجیزي ده پزانه او بدګماني کوو چې مونږ کې دا ټول غلطي دي باز خلک کوئی ما کې تکبر نشته دروغجن ده هر چا کې شته ما کې مشته خدای په مقتضا به عمل نکو ما کې بغض صد نشته دروغ وي هر چا کې شته دا به دباو محبت الفت با
بار تر وباسو او پاغي به عمل کو تواضع. نو ما دا خبره کوله شریعت خلاصه شپږ خبرې دي. عقیده تفصیلی بیان شو، عبادت تفصیلی بیان شو، معاملات تفصیلی بیان شو، معاشرت تفصیلی بیان شو، اخلاقیات دا بیان جاری دی. ہے کہ تقوی، عفت، حیا، خوش کلامی، بہادری دین کے لیے، خودداری بارہ کے وہ جی گورے دا خودداری چې دا کنه چې دا یو صفت ته او دا بزان سره توجه سره کې ده. خودداری امر علی الناس شبه الملک چې خدای پاک تعالی صدر کړی دی کنه پاګی دا الله شکر وباسو. بل جنې د پاره بل جنې د الګ د پاره بل الګ د سړی د پاره بل سړی کاغه سره خپل ګاډي یا خپل عزت ور سره بینک بیلنس بالکل هغه ته نه پسخېږي. خپل کار کوه، خدای ستاسو نعمت نور زیات کی، خدای دا ډبل زیات کی، خو هغه نه امپریس کېږي نه، هغه ته خپه کېږي نه، د خوري نه هغه ته وبرازي نه. اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے بس میں اس پر خوش ہوں. یا اللہ لئن شکرتم لازیدنکم. هغه دعا کو خدای پاک نور ولا ډیر کې طالب خدای پاک ډبل در کی کبو صدقے اس نے ملاوی. خودداری جو اللہ نے آپ کو دیا ہے ځان به ختم نه غنه. ګوره یو خدا تکبر یو دا نه چې مالدار نه ځان ختم وګړي یا عزتدار نه ځان ختم وګړي نه. تعالی خدای پاک ایمان در کړی دی. نو خودداری، عدل و انصاف، ایثار، بل سره امداد، استقامت، استقلال، تواضع دا اخلاقیات دي. اخر خبره پاتې شو ریاست، فلاحی ریاست پسند گئی. د اسلامی حکمران چې دی کنه توجه دا ډیر کارونه دي. توجه ډیر کارونه دي اسلامی حکمران. خو اوچت کارونه چې دا یو لس دي. شراقایت کی ذکر دی، نبراس کې په تفصیل دی، دا غي په شرع زاغي پس نظم خبر به وګد شي په 15 منټه کې خبره ختمه ان شاء الله. بیا سوال جواب ته راځو. نو زما محترمو په دې خبره ځان پوهه کې چې دا حکمران ډېر ذمہ داری دي. اوچت سونه ذمہ داری دي یولس هغه پس نظم دا غینه اوچت ذمہ داری چې هغه سلور دي. سونه دي سلور دي. نمبر 1 اقام والصلاه. دا حکمران ذمہ داری ده چې په خلکو موس کوي. 1500 سال په دې عملو اوس په دوه ملکونو کې عمل لري. عرب اقام والصلاه. درې امامانو یې څوک نه کوي، پابندۍ سره دا واجب القتل دی. زنګ امام و يدخل في السجن حتى يموت ويتوب. چې جیل کې واچول شي یا مړ شي یا توبه وباسي. دلته علماء کرامو درخواست کوم، علماء کرامو ته درخواست کوم، زنګ بزرگان مشران د ټولو مکاتب فکر سکول اف تھاټس مذهبي جماعتونه هم ډیر دي کنه. یو پکې ټول نه غټ ته ماشاء الله نور وړ جماعتونه شته، پچام کیس نشته، څوک هم غلط نه دي. د کیس نه پاک دي ماشاء الله. دې ټولو ته یو درخواست کوم، ټول علماء کرامو ته چې داغي تعلق سیاست سره دی. او زموږ مشران دي، بزرگان دي، دا نه د هیچا بد نه وایو. کم از کم اسمبلی کې په شریک دا شور جوړ کې قانون پاس کې او ټول به مني چې به چې کله د موسټیمي هر څه بند علاوه مسافر کې علاوه موټر وې کې دا ټول څه بند. او خود د دې مخ کې تربیت وشي. دا قرآن کې ذکر دی، قرآن کې ذکر. سکول ته ماشوم لګي کنه لګي، کالج ته، یونیورسيټي ته، دفتر ته، دکان ته لګي او کنه زی غوسه کې، جنگ کې، شر کې، فساد کې چې ماشوم سکول ته نه دي چې وي د چيله پټانو مې کوي او به هم لګي. نو دغه شان الله رب العزت دا ټول مخلوق ته دی د الله په خبرو عمل کوي چې نه کوي. حکمران د ټولو گویا کې د ټول رعایا مور پلاري هغه په ټولو مسکی. نو دا چې دا आवाज او بل پاس شي په اسمبلی کې چې به ټول به مسکی. بس دا یو خبره چې من ضيع الصلاه فهو لما سوى اطيع. کدا یو خبرم حل شو کنه دې کې وړي مسلې حل شي ان شاء الله. ټول به گزارش والله د هدایت او د خیر او د برکت فیصله براشي ان شاء الله. لوم به دا کړ دې واتو الزکات او دینه پیسې والی مالداران لو غریب لیور کی پدې عمل دے
او خان دی په دې عمل بھئی قرآن کې لیکلي چې مالدار نو پیسې لې کنه د پد ویده قرآن کې لیکلي دي نو د بینک نه پیسې دي د مالدارانو له زکات لري د زکات پکې یو وزیر می هغه زکات په صوبو باندې او په ملکونو باندې تقسیم په خارونو باندې تقسیمي ویده قرآن کې لیکلي نو دې سره دانی لیکلي چې اقاموا الصلاه کده وسره نه لیکلي په دې ولې عمل نه کوي امروا بالمعروف ونهوا عن المنکر یو شعبه امر بالمعروف ونهي عن المنکر پکار ده یعنی کې حکم ورکی د بده نمنه کوي بدی صدا چې کومه قرآن او حدیث کې دا مکوي نیکی صدا یا کم حکم قرآن او حدیث کې دا غنی کې دی به حکم ورکی دا به یو شعبه شتا او شتا کنه پولیس ولدي کنه اقامه الصلاه د دې کار دی دا سرور کارونه اوچتي نور کارونه دي وتزویج الصغیر سونه چې غریبانان الکانو جنکی دا غي واده په حکمران لازم دي چې ابو لکې کوي وتزویج الصغیر اقامه الصلاه اقامه الحدود والقصاص واصلاح الثغور د سرحدات او حفاظت کوي حدود او قصاص په دې عمل کوي وبناء المساجد والمدارس والرباطات مسافرخانه جوړول انتظارګاه جوړول سکولونه کالجونه یونیورسيټي جوړول جمعهتونه او غټه غټه مدرسې جوړول دا یو غټه مدرسه چې هغه حکومت جوړ کړی هغه صرف د حکومت لاس کې وډو کې هغه نه غټ غټ حافظان او علمان جوړیږي دا دې جوړه کې دین دی او جوړه کې غټه مضبوطه چې قرآن سنت عین مطابق وي او دا غي مطابق هغه چلی ماشاءالله اسلامیک یونیورسيټي خو سیستم سره روانه ده مدرسه یونیورسيټي ماشاءالله لکه تربیت په حواله سره دلته کالج خدای ماشاءالله په ډباد میډیکل کالج کوئی ایجوکیشن پکې نشته تاسو ته دا خبره یاد نه زه ته کوم بیا ګوګل کې سرچ کې دا شو یونیورسيټي جوړه شپوړه راغټه ماشاءالله او دې کې و ټیچرانو دی پردې لګولې تاسو ته پته شته خزي وبېلې سړی وبېلې کوئی ایجوکیشن خو مس کې پردې سبحان الله دا سرچ کې په ګوګل کې پوښ نو د دې خبرو ریاست څه کارونه دي تاسو ته ما وایي اوچت کارونه حدود قصاص سرحدات حفاظت ماشومان واده گزاره الاونس او خیر ملاوی کی د ازم علماء اکثر تقریر کوي هو دی په غلط دی ویجی ارزه کې گزاره الاونس ته عمر بور کوله رضی الله عنه او دین ورکی دا سونه چې پولیس فوج ګورنمنت ملازمین په کروڑونو دي ته پنشن نه ملاوی دا گزاره الاونس ته کنه څوک چې اتم کې لس پیری فیل شي او سکول نه وي ناغله ولې گزاره الاونس ورکی نو گزاره الاونس په ټول اسلام ملکونو کې شته د پنشن په صورت کې هغه کسان چې هغه مهنت کړل څوک مهنت نه کوي نو بیا خو ایته به نه ملایوي کنه دا یو اهم نقطه ده علماء کرام نوٹ کړي ته حکمران ذمہ داري ماته واستوي دا یورپ کې ډېر ملکونو راځي 30 باغې کې بعد ملکونو کې ماشومان ته په ملایويږي باغې د پاسه لیکلي اومریان لا دا عمر رضی الله عنه چې باغې وجه ماشومان ته په ورکو سبحان الله سبحان الله په خبره پوه شو که پوه نه شو عمر الله دیتا وي عمر الله مخکې چې دینو هغه فوج مضبوط فوج عمر رضی الله عنه چې کوم فوجي سیستم سبحان الله مخکې چې وو ناغه مخکې چې کوم ناغه غیر مرتب حضرت عمر پولیس بیل انتظامیه بیل فوج بیل دا منظم او تنخواګانې مقرر کړ رجسټریشن نظام ولا جوړ کړ سبحان الله فوج دفاع ټول منظم اداره چې ده کنه اعظم دا اداري دي چې کوم دفاعي اداري دي دینه منظمه اداري نشته دفاع خارجي امور او کنه ابو بکر نبی علیہ السلام درې پاکستان عمر زیرا کا ابو بکر عمر 9 پاکستان عثمان علی دیارلس پاکستان امیر معاویہ صدریش پاکستان سوری غوری محمود غزنوی سلطان ٹیپو التمش محمد الفاتح سلطان عبدالحمید ایوبی عبدالی هارون رشید التمش ارتغل عثمان سلطان عبدالحمید محمد الفاتح اول الثاني دی وش په ملکونه راکړه اټلی سیسلی اټلانټک ساوث افریقا ادا یورپ چاینا سکیانګ هند وسن دا ټول ملکونه راکړه سونه 67 سوال لسته واپس لړل دا چې کم پاتې دي دا چا ویني دي
چا محنت کړه دی تاسو ته ما بار بار ویلي امن او امان قائمول دا ذمہ داری ده په امن او امان کې او سیستم ټیکولو کې دریو کسانو کردار دی. نمبر 1 بادشاہ، دویم عالم، دریم چې څوک کم کسان اصلاح کوي، مرشدین، شرک و بدعت سے پاک. دا درې وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها. کدین تباہ کیږي دریو کسانو تباہ کیږي، بادشاہ، عالم، مرشد. نو فرمای امن و امان، امور داخله، خارجی امور و داخلی امور، وزیر داخله، وزیر خارجه، پولیس، اومه بیت المال او دا ټیکس اسلام کې شته. دا به خلک کوئی ټیکس ناجایز دی. الضرائب ټیکسز، امام غزالی کتاب، ډېر کتابونه په لیکلي دي. کتاب الاموال لابي عبید، کتاب الاموال لابي یوسف، الضرائب ټیکسز للغزالی. دا غزالی رحمه الله په کتاب دی. او کنه خدا چې کوم ټیکسونه دي دا ډېر دي، واجب خبره ډېر دي. نو هغه کسان چې دا غي طاقت کم دی، پهونچ کم دی، ناغي برابر ورکي. چا چې پهونچ زیات دی غي کم ورکي. نو دام غلطی ده. تعلیم راستہ، تعلیم راستہ، علاج دا به حکومت فری ورکي. تعلیم راستہ علاج دا فری ورکي. بیت المال، نظام قضاء، قاضیان، جسٹسان، قاضی القضات، ججز، دا به د قرآن و سنت مطابق عدالت نظام. زکات کی ادائیگی دا د حکمران ذمہ داری ده او دا به دا ورکوي، ادې کې به سستی نه کوي. نو بهرحال دې باندې ما تفصیلي بیان وکړو چې شریعت خلاصه څه ده. نن مې د رستنی درې بیاناتو هم خلاصه ووي او پوره شریعت خلاصه مې ته ووي چې هغه شپږ خبرې دي: عقیده، عبادت، معاشرت، معیشت، اخلاق، سیاست. په دې ډېر پرمغز، مدلل او مضبوط بیان شو. دا که تاسو لیکلی و نو ښه ده، خو دې ته زه یم چې دا بار بار دا نننی بیان وچلي او سبا جمعې پر ورځ وچلي انشاءالله. نو چې دا بیان تاسو مانا غوښتې شئ په واتساپ، بهرحال دین به زده کوو، په دین به عمل کوو او د آخرت فکر وکړئ. د مرګ پته نه لګي. 15 وخته مونځ، شرعي پرده او د ساز نه حفاظت، د یوازې د ګناه نه حفاظت، سار مونځ پابندۍ سره او جماعت سره د پاره د سړو، ساری سوره یاسین، سوره مزمل، شپی سورة الملک، سورة الواقعہ. دا وائے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے لیٹے، مستورات گھر کا کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے. ہر وقت اللہ ذکر کوي، بے ودا سے ذکر کی خدا په مخصوص ایام کې موږ نه کوي، غم ذکر کولی، درود شریف، استغفار، کلمه طیبه، تیسرا کلمه. کور کې وبرکتی، کور کې وبرکتی ان شاء الله، تاسو کور کې وبرکتی ان شاء الله. ها او الله دې په دې خبرو مال او تاسو له عمل توفیق نصیب وګرځي. په دې ټایم د زیارت پر ورځ پابندۍ سره د قرآن، حدیث او فقهي مسایلو درس کیږي. تاسو یې شوق سره اورئ او دا ځان سره باورچی خانو کې ولیکئ، هغې باندې مستقل تیرېږي را تیرېږي. نو بیا به خپلو سړو ته م وایه چې بهی نن بیان دی، او څونه چې کسان بیان اوري چې هغه نورو ملګرو ته م وایي، خصوصا تعلیم یافته ټیچرز، میل فیمیل، چې هغې دا بیان اوري او د هغې سکولونو کې اصلاح کوي، اسمبلی کې اصلاح کوي. الله دې په دې خبرو ماله او تاسو له د عمل توفیق نصیبه وګرځوي. زما محترم، او دې کې به سستي نه کوئ او پابندۍ سره بیان اورئ. که چاته څه سوال وي هغه سوال کولی شئ دې وخت کې. او یوټیوب ته لړ شئ، هلته ولیکئ تورو ویب ټي وي، TORU، تورو ویب ټي وي، تورو ویب ټي وي یوټیوب کې ولیکئ. زموږ هغه چینل سبسکرایب کړئ، پای کې دا ټول بیانات شته. موږ په پیسې نه ګټو لکونه روپۍ به راته میلاوي، خو پیسې پې نه ګټو. سبسکرایبر هم ډېر دي، مونټایز کړی مو نه دی. نو هغې کې دین یو خو د ټچ موبایل فتنې نه ځان بچ کړه، که دا سره دی نو دین پې زده کړئ. ټوله ترجمه هغې کې شته، تفسیر، ترجمه، قرات، تجوید، فقهي مسایل، هر څه په هغې کې شته. یوټیوب ته راشئ، هلته ولیکئ تورو ویب ټي وي، TORU، بیا تورو ویب ټي وي، WEB او TVTYV د ولیکئ. بس هغه به مطلب چې هغې نه ټول
دا چې شپور څوک ټچ موبایل کې انختی دا غي د پاره ما دا پاره موبایل ماله نمبر 1 چې موږ بیانات په پیورو ماله او چا چې موبایل دا بالکل ختم کې ټچ موبایل ختم کې خو چې څوک نه پری دي نه تا کارو چې دین پیسته کې او کنه دین پیسته کې کنه دا ګنا نه ځان بچ کې کنه قبر او آخرت فکرو کې کنه تورو ویب ټي وي دا اولی کې په یوټیوب کې دا ټول بیانات سبسکرایب کې هغه نو ټول بیانات په تاسو له درځي دا بیانم لکه میډیا ته سي السلام علیکم د شری مسلو ته پوس کول شي 22/22/94 او په دین باندې عمل کول شي او دین باندې عمل کو دا زموږ ذمہ السلام علیکم السلام علیکم که څوک ټلیفون کول غواړي نو 0311 ها خو بند نن بند بل نمبر بدل کوم هغه کم نمبر چې دی هغه سره اخر کې 5 لګوي کنه 6 په ځای 5 بس هغه آن دی هغه ته پوښتنو کې 0311 444 005 6 والا ما دا کوي استعمالوي نو هغه باندې شری مسلو ته پوښتنه کې السلام علیکم بند نشته بهرحال نو 0311 444 005 6 په ځای 5 ولګوي نو ان شاء الله باغی بتاؤ اس جواب ملو شي خو 15-20 منٹ بس والسلام جی وشي بس بیان خیر سره الحمدلله ټول په یو لاس کاله کې خپل بیان شو ماشاءالله فضل الله صاحب راغلی دی ها په افیس کې نولي ماشاءالله او تاسو چې ته چې جوړیږي زه نن ته نن دا سیستم کې څه مسله راغلی الله دې معافي کړي دا تاسو وختي بیان نو ریکارډینګ سره نه لګیدل ها ریکارډینګ نو لګیدلی